فمنز کی سستی کول د منافقانو علامت دے رب العالمین بسورة النساء کی د منافقانو یو علامت دا خودل دے چکوی فمنز کی سستی کئی رب العالمین فرمائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کله چې دا منافقان مانځه ته ودرېږي په سستۍ او زړه ماتي سره ودرېږي خلکو ته ځانونه ښایي یعنې ریا کوي او د الله تعالی ډېر کم یادوي حضرت علامہ حکیم حکومت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ په بیان القرآن کې لیکي چې په دې آیت کې د منافقانو د اعتقادي سستۍ بیان دی یعنې دا خلک لمونځ فرض نه ګڼي او نه په دې کې د ثواب عقیده لري نو د کمانځه دا په سستۍ سره پاسي البته صحیح اعتقاد سره بدني سستۍ والا کس د دې نه مستثنا دی لہذا که یو کس د بیمارۍ یا عذر فوجہ سستی کئی نفت سملامتیا نشتا او کب غیر عذرا فمانز کی سستی کئی نبیادا سکز سملامتی او سزا مستحق دے سورت توبہ کی اللہ رب العالمین فرمائی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى منزتان نرازی مگر دوی سستی کوونکی یعنی پمات منزت راجی بیا خاص کر د سحر او ماخستن منافقانو ډیر وی امام بخاری رحمه الله یو حدیث نقل کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ليس صلاة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا منافقان باندې د سحر او ماخستن زمنا بل نشتا یعنی منافقان کا ټول منځون کې د سحر او د ماخستن تارات ډیر مشکل وي چرته دې تدا معلومه وي چې په دې ټول منځون کې څومره ډیر ثواب او برکت ندي